أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بالملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے تسبیح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے پارا پسمنونو کې او پزمکو کې چې څومره شیونه دي، خوا هغه حیوانات دي، خوا هغه ونې دي، بوټي دي، اوبه دي، دا ټول شیونه د الله تعالی جل جلاله تسبیح کوي. او تسبیح دوه صورتونه دي. یو یې عملي ده چې په عمل سره ثابتوي چې د الله تعالی جل جلاله واحد ذات ته چې هغه د پاک ذات ته هغه د عبادت لایق ده. او دویم هغه په خپل زبان سره هم ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې لیکن تاسو ته شعور نشته، تاسو هغه نه لا یفقهون تسبیحهم، تاسو د هغو تسبیح تاسو ته پته نه لګېږي. نو دواړه طرفه کوي. او د څومره چې دا تسبیح کوي عملا یا قولا، دا ټول فایده انسان ته راسي. او دوی چې کوم د عملا او قولا کوي، دا دوی اختیار سره نه کوي، دا یې بې اختیاره کوي. دا د دو وظیفه دو دا لکه څنګه موږ سیله ایښولو درنګ ته دو دا تسبیح په درنګ باندې ده، ځکه دو ته په ثواب نه میلوي. دو باندې ثواب پخشي میلوي چې په کې ټکره وي، چې په کې نفس سره شیطان سره جګړه وي. نو الله رب العالمین جل جلاله بادشاہ ده، قدوس ذات ده، او هغه گرفت ډېر مضبوط ده، زبردست ده، خو هغه एकदम خل نه نیسي بلکې خلکو ته مهلت ورکوي. حکیم ذات ده. خپل الله رب العالمین جل جلاله د دنیا نظام چې کوم چلی، دا تکوینی طور باندې په خپله فطري طور باندې چلیږي. انسان الله رب العالمین په فطرت باندې پیدا کړی ده چې کله موږ ټول ارواحونه الله رب العالمین موږ د خپل بنده د آدم علیه السلام د مولیې نه د پشت نه یې روباسلو، نو ټولو نه یو تپاس وکړو. په هغه ټایم کې د موږ چې کوم هغه حقیقي روح ده، حیات نه چې کوم من امر ربي، هغه روح چې کوم ده، هغه فطرت، هغه ته الله هغه سالم و، په ګردې نه وي پرتې، هغه باندې څه نور افکار نه وو، هغه باندې نورې سهارې نه وي چې به فلکان به دا کار وکړي، فلکان به دا کار وکړي. دغه فطرت، ټول فطرت بالکل صفا و. نو هغې باندې چې کله دونه الله تپوس وکړو چې الستو بربکم، آیا زه د تاسو پروردګار نه یم؟ تاسو ټول ما ته محتاج نه یې؟ زه تاسو ټول ضرورتونه نه پوره کوم؟ زه تاسو ټول مشکلات نه حل کوم؟
په هغه ټایم کې بل چې ته خو بل څه خپل نظیر راتلو نه وي ته نه هغه ټایم کې امریکا وه نه روس و نه په هغه ټایم کې پیسې وي دولت و چې پیسې به باندې بچ کړي نه دنیا منصبونه وو یو شی نه و نو خلکو زړونه صفا وو د خپل رب ته یې داسې متوجه وکتلو به نو ټولو په یو الفاظو ویلي چې قالو بلا نو بل څوک شته ته یې که نه نو په هغه ټایم کې موږ ټول مسلمان وو که هندوان وو هغه مسلمان وو ځکه چې هغو دغه الله تعالی فرمایي چې وختان سي چې تاسو امت واحده وئ امت واحده وئ نو زیره خبره چې کله موږ رب نو ټول دین باندې معامل کولو هغه اقرار موږ کړی ده او چې هغې نه علاوه چې د څومره خپله کې یعنې موږ تزکیه شی وه ځکه چې الله تعالی موږ د زړه سره سترګو سره کتلو طاقتونه مو کتلو د هغه قوتونه مو کتلو هغه مو خپل رب ګڼلو او خپله کې مو اتفاق اتحاد هم و امت واحده و امت ځکه چې حسد خو نه چا سره جګړې خو په حسدو باندې کېږي په دنیا باندې کېږي دنیا خو منځ کې وانه نو ټول امت واحده و چې کله دنیا ته راغلو د خړې پړې دنیا ته نو په دې کې موږ ضرورتونه وو موږ ته اوبو ضرورت وو موږ ته ټیکالي ضرورت وو بیا ټیکالي کې چې شمس دوره ټیکاله وي هغې موږ ته خوند راکولو دا مکان موږ ته ضرورت وو چې سر مې لاندې پټ وي بیا یې کې چې د ما مکان نور نه شوي بیا په دې باندې ولګېدو بیا په دا مال باندې میلوېږي بیا مال پسې ولګېدو بیا هغه مال چې کومه ده هغه منصب باندې میلوېږي چې ته غټ جرنیل وي غټ کرنیل وي یا غټ چې ته تاجر وي یا غټ چې ته عہدای سره وي په هغې میلوېدلې بیا عہدو سره محبت شو چلته چلته په دنیا باندې پردې راغللې نو الله تعالی جل جلاله انبیاء علیه السلام راوستول دنیا ته هغې انبیاء علیه السلامو الله رب العالمین د هغو کار بیانوي چې څه وظیفه وه څه مقصد و د هغو نو الله تعالی فرمایي هو الذي بعث فی الامیین رسولا هغه ذات چې د بادشاه ده قدوس ده عزیز ده حکیم ده هغه ذات بعث فی الامیین رسولا هغه په تاسو په امیینو کې رسول راواستولو په رسولا باندې تنوین ده په اوس نه رسولا څه لري دوه زبرونه دي په وګورئ دا علما وایي چې دا د تعظیم دپاره ده چې عظیم رسول یې راواستولو ته منهم هغه د تاسو د انسانانو نه ده چې تاسو په نفسیاتو پوهېږي تاسو هغې هغه تاسو پر نمونه ګرځېدلی شي که فرشته وه ته هغه چې فرشته او ټیکره نه خوري نو تاسو پر نمونه نه جوړېده هغه کې دومره صلاحیت فرشتو کې نشته لکه د انسان کې الله چوله هغه کې طاقت ډېر ده ټول دنیا بل مخ واړوي خو د انسان چې کوم ده ایجادات کوي دا شیونه جوړوي دا کمالونه د کې ډېر کمالونه دي ورکې او دا په نفسیاتو پوهېږي د انسان په نفسیاتو باندې نو دا یې ما دپاره یو عملي نمونه جوړېدلی شي یتلو علیهم آیاته هغو څه کار یې څه ده چې هغه څلور کارونه دي چې تاسو باندې هغه د الله تعالی آیاتونه تلاوت کوي په هغې کې توحید ده هغې کې توحید نشانې دي د الله تعالی د وحدانیت نشانې دي هغې کې دا ټول پکې تلاوت کې دا ټول شونه چې تاسو ګورئ هغې کې قرآن مجید کې دا ټول ډک ده د نشانیو نه څه شي نه د توحید او د الله تعالی د لویوالي او د الله رب العالمین جل جلاله د قدرتونو طاقتونو بیان په دې کې موجود ده
وأعمال کې شته دي نو شي نشته هغه مخکې تفصیل رسي او دویم شی ویزکیهم دا پیغمبر تاسو تزکیه کوي کوم ګردې تاسو په زړونو راغلي دي هغه ګردې صفا کوي دا اول بیان کړی تلاوت نه بعد څنګه چې ګردې سو پر نوی لري دا بنیاد صفا نه وي شوه عمره پورې دې چې کوم تعمیر ته کوي هغه به ګردمن وي هغه به مزیدار نه وي هغه به دنیا دپاره وي چې کله یو سړی د الله رب العالمین طاقت په ځای باندې مخلوق طاقت ګوري د الله تعالی قدرت په بجای باندې د ایمان او د دولت قدرت ګوري چې کله هغه ځان دی الله په بجای هغه ځان دی د فلاني او ډینګي د فلانکي ملک ځان محتاج ګڼي نو دا د الله رب العالمین عبادت نشي کولی د چې څومره عبادت کوي دغې به خامخا پوره څې سترګې هغه ته به ګوري چې هغه خوشحالېږي که خفه کېږي څوک چې چا سره احتیاج ده ځکه یې تزکیه اول کړه چې په تزکیې بنیاد باندې به څه شی کېږي په دې بنیاد باندې چې کله تاسو د سړه عمارت تعمیر کړي دین تعمیر هغه به صحیح تعمیر وي لکه څنګه تاسو په هغه ځای کې وي چې رب وکړه داسې تاسو زړونه داسې کلاو شي دغې تزکیې بیان الله رب العالمین په قرآن مجید کې د انبیا علیه السلام چې کومه وظیفه شیلې ده په څلورو ځایونو کې شیلې ده سورت بقره کې ده دوه ځایه یا سورت عمران کې ده داسې کې ده څلور ځایه مو کتل څلور ځایه په دې راغله او بیا په نور ځایونو کې بار ویلي چې قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو هغه سړی چې هغه تزکیه وکړه ځکه چې تزکیې نه بعد سړی ته کې ایماني صفات پیدا وشي بیا چې کله د الله رب العالمین سره تعلق جوړ شو نو د الله رب العالمین جل جلاله چې د صفاتو په رنګ کې دا رنګ کېږي بیا تعلق نه څوک چې چا سره تعلق جوړ شي هغه صفات په ده کې څه شي دا نه چې منتقل کېږي ځکه چې الله تعالی صفات خو چا کې نه منتقل کېږي بلکې الله تعالی په صفاتو کې رنګین شي دا ده کې ایماني صفات راشي ورکې ده کې امانت راشي چې ده کې امانت نه وي هغه به څنګه عدالت کوي هغه به دغه د موږ کچرۍ او لبي تاسې ګورئ نو هغه به عدالت نشي کولی ځکه چې امانت نشته که عدالت نشته هغه به خلکو کې څنګه انصاف کوي هغه کې به بیا چې کله ایماني دا خو ایماني صفات دي صداقت نشته رښتیا نشته دې ورکې چې رښتیا ورکې نه وي تاسو ګورئ هر یو لیډر چې رسي هغه بې داغه ده تاسو ګورئ اوس بیا په دیوالو لیکل لیکي چې بې داغه ده بې داغه ده نو په کوم ځکه چې بې داغه ده چې ټول دغدار ده ټول تک تور ده داغ په لاګي ده او موږ ټول په جنډیر خفستي ځکه چې موږ ته پیسې میسې راکوي سره ګزاران مو کېږي ورسره نو دا چونکې دا مخکې صداقت نشته ده نو دوی هغه د رزغن پسې روان وي بیا روان و خپله کې نو ټوله کته مو خرابه شوله په څه شي باندې خرابه شوه چې موږ په زړونو کې د الله تعالی جل جلاله ویره نشته تقوا نشته الله رب العالمین جل جلاله هغه خوف نشته این مخلوق نه خوف ته د فقر نه خوف ته چې فقیر نشم غریب نشم زما مې چې کېږي دا به څه خوري دا خو به څه کوي که نه پوه شي ځینې خلک بیا څه دوی بچې اچې په دې باندې روان شي هغه چې دوه زمن ښه دي دومره ډېر د ښکار نه شو تېرولی ټول د ښکار دی چې ډېر وي خو څوک په قطر لوړ شي څوک په دوبۍ لوړ شي څوک په پیوزې لوړ شي څوک بل لوړ شي څوک به ته کوي څه ده څوک به یوې کوي څوک به څه کوي ته ښې مزې کې به اوسي
خو دوی چې دوی بچي مطلب دا چې مسلمان کام شي دوی ویل مشکل دی داسې دو شفای الله چې کله چې تزکیه وشي نو بیا هغه دپاره هغې کې دا ټول صفات راشي بیا د تمامې کائنات کې دوی ته د الله تعالی قدرت نظیر ښکار کړي چې زړه کله روښان شي خو ظاهره خبره ده چې زړه نه پردې لرې شي لکه څنګه د مخکې رب کتل و که نه الستو بربکم رسول څه ویلو چې دلته یې که نه نو چې کله تزکیه وشوه هغه واپس هغه دنیا ته راوړلې د الله رب العالمین سره ته تعلق جوړ شو تعلق ته چې جوړ شو اوس د دې فایده څه ده دې تاسو ټوله دنیا معامله مو برابره وي خپله کې په بېګوړه نه وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مخکې زمانې کې 2 تنه ایماندار وو 2 تنه ایماندار وو هغه 2 تنو ایماندارو یو ایماندار په بل ایماندار باندې ځمکه خرڅه کړه 2 تولو په بدل کې 2 یا 3 تولو هغه په ځمکه کې کار کولو هغه ایماندارو 2 ایماندارو د الله نه ویرېدو الله تعلق و چې کله هغه وکتلو هغه چې کله یوی کوله کوي ورکې والا بلشای ورکې والا هکې 2 مټونه یا لوی مټونه راووتو هغه یې ستوني نه ډاکو د بنګړي ورکې وو ستوني والا د زیورات ورکې وو زیره خبره چې دا شی خو څوک خامه سونه خو نه وه مټکا به چا جوړ کړی سونه به چا چولي ورکې دوی چې دا خو ایمو نه ده دا یې ځمکې جز نه ده دا چار کې چوله ده دا هغه ده چې کومه مخوسته ځمکه پوش باندې دا دواړه مټکي واچولو اصلي ته درز وغورځولو چې دا د تو سونه ده چې مخ نه ده تو څنګه نه تو پټي کې مخ الوتلې ده هغه چې مو ته ما باندې دی چې مو سونه شخه کړې ده نو مې باته نه کوي دي دوی ته چې مخ نه ځکه مخ ځکه نه ده چې مخ 2 تولې درې کړې وي نو دا آخر کې زیاتار وتله ده دا یې مو نه ده خپله کې جګړه شوه په دغې باندې زموږ جګړې په څه شي دي چې دا یې مو ده بلې چې دا یې مو ده دا جګړه خو سپي کوي اخته دي په دې مې جګړه جوړه شوه قضي ته ورغلو قضي ته ډېر خوند ورکړو چې دا حاجي باندې ممیله راغلې ده یو شیطا ده بلې شیطا ده نو یې ته یې داسې وکړه چې تاسو لوڼ زمن مشتاقه نشته یو چې مخ شته ده دومره کولو ده 15 کولو 14 کولو 16 کولو دلته چې مولور شته 16 کولو والا چې خپله کې ډېر ښه سړي یې عزیزي نه کوي خپله کې چې ویلې نه کوو خپله کې نیکه خونې ته وتړلو هغه کې او څه د هغه دپاره چې د ښځې چې شتن دپاره سونه وغیره ته برابر کوي ته کور یې ته برابر کړو او څه یې خپله کې لږ دوی ته ویل کړي نن یې خدای په لارې کې ویل کړي دا څه شی و دغه تزکیه شی وایدو تزکیه دې ته نه یي چې خبرې ته ته واټولې لکه موږ ټول خبرې کوو موږ خبرو ته تزکیه یې خبرو نه خبرې پیلوېږي صحابه کرامو به عمل کولو د عمل نه عمل پیلوېدو عمل نه به عمل پیلوېدو یو انګریز یې چې سوس ته خپله خبره کوي چې مو دا تصور کوو سره تپوس سوچ کولو چې د مسلمان خو دومره پیسې سره نشته دي ملنګان دي د کپړې پرې دي
وسلې سره داسې خاص وسلې نشته سره چا سره موتې تورې دي چا سره څه دي چا سره څه دي ته په تمامه دنیا دوی لرته وشو دې وجه څه ده چې تمامه دنیا یې ارګیره کړه نو دې پر دار وتله و چې زه دغه خلکو وجه معلومه کړم هغه یې زه چې کله ولاړو خپل چې کوم بود و باش و کوم خو الله مې توکل و په الله سره دوی کوم تعلق و زه غیر متاثر کړم نو چې کوم خپله کې معامله وه ته به چې ټول دیو پلور زمن دي یو پلور زمن دي پلور زمن خو خپله کې جګړې کوي او دوی داسې خپله کې خوږه و چې خپله کې داسې محبت و بیا مال کې د مال حریصانه نه و چې ما یو ځای کې زه لاړله یو دکان کې مې کپړه اخیستله تاسو کې شونه دومره همدردي کې وه چې موږ خپله شونه ګران وو په سلو کې سل ګټي دغه کې نه داسې ګټه کوله چې مالګې برابر به ګټه کوله لکه څنګه وړو کې مالګه واچوي دومره ګټه به کوله نو شونه بعد آسان ورکي وو ډېر آسان ورکي وو نو زه راغلم یو دوکانه کې زیړه کپړه وه مرکه په لګېدلې وه نو هغې کپړه مو واخیسته ما ته دا موته راکړه دا تون 100 روپۍ ده هغه چې په 2 روپۍ باندې ده ما ته چې موته راکړه ده موته چې و د مازدیګر ټایم ده موته چې د مخامخ دوکان نه راوړه دا دغه کپړه دغه کې پرته ده هغوی ته یو ته راکړه که نه سړی پوه شي ویل مې توبه یې هغه وایي دا اخیسته مخامخ دا دوکان ده دا بازار ده لار ده داسې ویر شه زه ویل هغه کپړه یې په هومره پیسو راکړه چې کومه پیسو دومره ته یادې کړې وي دا خو جاسوس و زه دلته راغلم چې موږ ته ماته نه ویل نه راکولو زه یې ستړی کړم موږ ته مو څه ځواب راکوي که څه زه د بلې فلسفې نه وم خبر خو موږ ته ځواب څه راکوي زه مو ورته وایي چې یقینا د تا تکلیف ته زه خفه یم خو دا 2 قدمه ځای و دومره تکلیف نه و خو ما نن ټوله چې ما رزق کې د خپله موږ ته چې کوټه ما د خپله کوټه پوره کړې ده ما بچی وي د عمره ګزاره کېږي دو سره او زه ما ته داسې اندازه ده چې د ما ملګري د ما مخامخ پړوسي ته مې مخامخ چې کوم دوکان یې ده دته ګاه کام راغله ده ده به خپل د بچی د پوره هغه پوره شی کوټانې وي جمع کړي ځکه ماته یې واستولی هغه نه بعد چې ما سوچ وکړو چې کومه معاشرت دومره خپله کې جوړه وي دومره خپله کې محبت وي دومره خپله یو بل باندې ایثار وي دومره څوک شکست ورکولی شي نو دو تعالی یو خبره څه وه تزکیه وه څه وه تزکیه وه جریر بن عبدالله رضی الله عنه ډېر ښایسته صحابي ده په ښه شریف کې دی بکار نسي تاسو ته چې د علماو نه خبر دي دا څو 3-4 میاشتې مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې دا بیعت یې وکړو خو بیا یې دا ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې د هر مسلمان به ته خیرخواهي کوې ډېر ښایسته صحابي و د ده امت یوسف دومره ښایسته و په پټ مخبوکه تلو ډېر رنګین و یوارې یې غلام خپل خادم واستولی چې ما ته یو واس واخله هغه لاړلو واس یې واخیستو د دې اتي خلک چې راشي هغو ته خو د نرخ پته نه وي نو په 300 روپیو سره جوړ کړو 300 درهمه باندې هغه چې کله یې واس ته راوستو سړی راوستو چې صاحب ته پیسې وکړه 300 روپۍ مې راخوسته هغه چې کله واس وکتو هغه واس ته سم معلوم شو چې دا خو زیات قیمت ته
چې په 300 مو ته اوس نه راکوي چې مو ته په 300 درکولو خو چې تی په 400 خوري مو ته خود فایده ده زه خود خوشحالېږم نو هغه چې مو په 400 مو شو وشه بیا چې کله دلې د پښې مشي وکتلې دې مضبوطي ته معلوم شو چې د واصله کډېټ راووسته بیا چې په 500 نه راکوي مو په 300 درکولو خو ته چې په 500 خوري زه خود درکوم داسې بیا تلو ورتلو 800 ته یې ورسولو چې دا 300 چې دا 800 پیسې ورکړي نو ملګرو ورته ویلي چې صاحب ته خو په 300 درکولو ته یې 800 ویلي ورکړي هغه وایي چې مو زه په دې خبرې پوه شوم چې دا دیهاتي ده دا د بازار د ریټ نه ده خبره نو دا داسې بدخوایي ده چې دا خبر نه دی دغسې کې لارې کې څه موږ ته یې چې لارې کې ووایه نو مو د لارې ډکي خوند رانه کړو مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیعت په دې باندې کړه چې زه به د هر مسلمان خیرخواهي کوم داسې خیرخواهي دغه وه چې په کومې ریټ و په غیر مو نه خوسته ده دغه و دا صحابه که وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مخکې څنګه یو لکه په واضح ګمراهۍ کې وو ګمراهي به څه وه چې چا به توکي واچولې ته مو دې پوره توکي چول دي مثلا نه مې چول ته دې پوره خپل توکي مې دلته به خو چاته مو کوچولي چې توکي واچوي ویې شي څه دي ته مو دې پوره واچولې بیا په دغې جګاړې کوي بیا په جګاړه یې به کوي نو تزکیه دې ته یې لکه څنګه موږ نن سبا تزکیه نه مطلب الټا خورو فرایض مو پرېږدلي دي سود کوو دروغ یایو غیبت کوو نه ملا وینه خلاص ده نه وینه پیر خلاص ده نه وینه عوام خلاص دي دروغ یایي خلکو پسې خبرې کوو کیسې ورپسې جوړوو او په وړو خبرو مو داسې خپل ځانونه داسې متکیان کړي دي د غټ متکیان جوړ شوي نه چې که زه داسې نه زه به متکي بیا نه شم پوه شې څه وي د اتکالي خوراک کې داسې وکړه نو موږ هغه ته ولي الله یو څه ویته یو موږ ولي الله پېژندلی نه ده درسره دا ډېره ښه خبره ده چې جماعت ته په شی پسې رنوځه خو سنت لکه دغسې رنوتې خدای یې نیسي نه خو د مور پلار حافظ نه ده کوي فقط یې خدای نیسي لیکن ښځه خفه کېږي خپله ښځه نه خفه کېږي هغه خفه کولی نه شي د دې وجې نه څه ده پلار یې په څانګ ویشته د بل ته پټا ویلې وایي د مسلمان غیبات ویلې کوي حرام ده که جایز ته کفر ته پوځي بهتان ویل لګوي چې اوس غریب سره خبر نه ده چې پسې دوی غرتاړي دا موږ ته ګونې نه لګېږي بلکې هغې دې پر موږ ته ویل کوو چې دا نن دې مکه چې پاته یې ته ولګي د وړو خبرو باندې وړو خبرو نه چې کله په هغې باندې ته ځان موږ ته بزرګان یې چې دا فلان کان بزرګ ده او داسې متقیان یو چې موږ تقوا په هېڅ شي نه خرابېږي ماتېږي نه هغې بزرګ و یوې بوډۍ ښځه هغې ته چې بوډۍ تروړي نن دې اوداس کوه لمونځ کوه چې بچیه مو طریقه وښیه چې داسې مخ ونیسه داسې وکړه بیا ته په لمانځه طریقه یې ته وښیه چې داسې لمونځ کوه هغه لاړلو یو کال نه بعد بیا راغلو چې مور یې لمونځ کوي که نه کوي 5 وخته لمونځ کوم چې اوداس کوي که نه کوي بیا اوداس په مخکې دا یو کړی هغه ده یموږ هغه اوداس ته هغه تقوا ده نه په غیبت ماتېږي عجیبه تقوا ده عجیبه تزکیه ده یموږ عجیبه یموږ پیري ده عجیبه یموږ بزرګي ده چې په یوه شي نه ماتېږي په حرامو نه ماتېږي په رشوت نه ماتېږي او په بهتان نه ماتېږي پردي حق خوړلو باندې نه ماتېږي د خور ته
احسان نه درکوم په هغې نه ماتېږي تلک حدود الله د خدای حدود دي بزرګ یې نه ورکوي سره جماعت پښې فشار نه وته بزرګ شو موږ تزکیه وشوه تزکیه هم وپېژنه تزکیه دې ته یایي چې تاسو زړونو نه غیر الله ووځي تاسو الله سره تعلق جوړ شي دا اول د پیغمبرانو کار و تلاوت نه بعد بیا دې باندې پاس بنیاد و څه شو ویعلمهم الکتاب والحکمه اوس په دې باندې کردار شی وي ته که سړی ډېر ښه سړی وي رحمدله وي رحم د الله تعالی صفت ده د باندې په رنګ کې رنګ شوی خو بیا هغه نه کوي طریقې نه ورسي څنګه مهرباني وکړم د چرسیانې بلته چرس کې دا دلته مهرباني یې زه خپله یوازې ګوډي کې روان وم سفر ته تلم مخکې به نور چې کله تبلیغي سفر باندې به تللو نو خامخا داسې به ناستو ګوډي کې یو شابه بل کېناستو نو یو شام اوسه کېناستو سګرټ یې تشولو زه مې ډېر خفه شو چې دا خو چې بوی کوي دا ډېر تنګ شو زه نه اوس که جګړه سره کوي بیا مشکله اوس هر غوبه د خوند نه کوي څه به ورته یایې خو خیر هغه لګیا و سګرټ یې تش کړو څه شی یې واچولو دا دوري کور کې بیا یې ډاک کړو چې بیا یې ډاک کړو طلا یې ویل کړو دوه درې شوټه یې ووهل نو ما داسې بدبویي ورتلاوې نه زه خفه وم ته سوچدار هغه دا چې دا سړه دې زړه یې ته کېږي مهرباني نه زه یې سخت پس وم چې څو بجې آپ بھی پیے اوس یې دی ته ما ته خندا راغله ما چې ټوله تانګې نو چې کله توکه ته نږدې وې خو طریقې دې نه وي زده طریقه به تو څه شي حلال حرام څوک یې ته شي دا قرآن به ته شي ویعلم الکتاب کتاب دې شي چې دا کې دې څه مطلب دی د څه مطلب دی دا څه مطلب ده حلال دغه دي حرام دغه دي والحکمه او اته ته به دې طریقې شي چې نبی کریم داسې طریقه د لمونځ په دې طریقه ورو لمونځ حکم و الطریقه یې څه ده د شی هغه څه دي هغه حکمت ده دا به تو شي چې کله د تور شي پوره شي بیا د الله رب العالمین جل جلاله دستور مطابق دا ده چې داسې قوم که تیار شو داسې قوم بیا د هغه الله رب العالمین جل جلاله چې درې خبرې کې راغلي نو کې چې وي تزکیه وشوه او بیا یې پوره دین باندې روان شو چې که پوره دین باندې نه ځي نو پوه شه چې تزکیه یې نه ده شوې ځکه یې فلاح نه و چې قد افلح من تزکه که په نیمګړي دین باندې تللو پوه شه چې نفس پرسته چې کوم دین خوند ورکوي ته ورته بادشاه وایي تی خادم یې چې لاړ اول سبی چې شي لامبې بو په ګرمو مزدار اوبو باندې به لامبې او چې کله بیا ولامبې بیا به ځان ته نشته برابره کړي املیټ به ځان ته برابر کړي هګۍ او نن یې خو کوچ سره خو خوره دغه روح ته اوسي ځکه چې ته تندرست یې شوې بیا لاندې د شینوړي چکر لګوالن دی او بیا چې کله فارغ شي بیا یو ورا یوه ګېډۍ ته څه وایي ته پانډه یوه پانډه د غره نه لرګي راوړه دوی ټول کارونه کوي د لرګي نه راوړي الوا خوري شودیر شي د بادشاه پوهېږي چې دوی د ایمو خادم نه کوي د خپلې ګېډې خادم ده موږ دغه حال ده موږ شودو مجنون یو مجنون چې کوم دا به کې خلک یلو چې چا لیلې ته وایي چې مجنون خو ډېر سخت کمزوره شوې ده کمر شو خونې توپ غواړي هغې خپلې میندې ته ویلو چې ته داسې وکړه چې ته روزانه یوه د تنر روټۍ دوه سره وړه او یو جام شودې ویې راوړه ګرمې خوږې
چې نن ښه شي دا هغه ډېره ډیله وه لیلي هغه وه خدیمه وه وایي مجنونه ما مجنونه یو شپونکار کوزېدو کوزه مجنونه څه کوې خوراکې خوراکې چې د شودې ته ویل کوم دا څه ده د نغان ویل کوم موږ ته نغان یې د روټۍ ویل کوم هغوی چې خو زه که نه ته کېناستو ویې خوړله وایي شا داسې وکړه چې زه ما ډیوټي لګېدل دا یې لګولې ده روزانه به زه کې تو ته زه څه تو ته به دا هغه راړه څه ده دا شودې او روټۍ خو داسې وکړه چې په تخیر کې به نار سي دا ټایم برسي بلکل خوښ یم نو چې داسې میاشت تېر شوې 2 میاشتې لیلي تپوس یې نه کړی ده چې د مجنون ښه کېږي که ښه کېږي نه وایي دا دې غوړ زنډ یې کړه د زنډ نه زنډ وایي دا دې غوښتل مې چې غاټ شوه ده پوه شو هغه پوهېده چې دا د ملګرۍ مې خطا شوې ده چې ده وایي داسې وکړه چې دا بوتل یې کړه ده چې دې کې هغه ته لیلا ته وایه هغه ته وایه مجنون ته وایه چې دې کې مو ته دې وینه راوکړي مور هغه بیماره ده ډاکټر ته چې دې ته دا به انسان وینه نه څښي چې ورشي بیا ښه کېږي سره دې کې ته دې وینه واچوه دا چې راغله د ټیکا ده تیاش د ټیکا ده خوړلې ده صفا طریقې سره بیا یې دا بوتل رابسه علاج ده دې کې د لیلي وینه غوښتې ده وینه هغه وایي ته خو ډېر پګلی یې څنګه پګلی چې زه خو د شودو مجنون یم ای ویني د مجنون غره کې اوس ده پوړې خوري هغه ده نو موږ یې شودو مجنون یو شودو مجنون یو که نه نو دې وجې نه د موږ پیټایي کېږي څه کېږي تقریبا نور ملکونه موږ غالب شوي دي ځکه چې موږ دغو شیانو نه ډېر لرې یو تزکیې نه لرې یو اوس دومره دا غوټه جامه ده چې دا خپله تزکیه کوي نن سبا موږ ټول د بل تزکیه کوو چې تشه شه زما نه عبدالله صاحب ته چې تشه شه دوی تشه شه دوی کې څوک شه شو دواړه دغه ما ورته وایي چې شه شه ما ورته بیان وکړو درته بیان وکړو دې سره حالات نه بربرېږي حالات بربرېږي څه سره په عمل سره بربرېږي نو د دې لپاره اول تزکیه ده نو زموږ تحریک ایمان تقوا والا الحمدلله ډېر کارونه شوي دي ډېر کارونه شوي دي تبلیغي کارونه دي ډېر الله تعالی ته ډېر زیات اجر ورکړي حضرت الیاس رحمت الله علیه ته ډېر غوټ تحریک یې وچلولو ډېر کار یې وکړو ډېر ایټې یې جوړې کړي بیا مجاهد ورغلو هغه ایټې په جهاد کې استعمال کړي صوفي ورغلو تصوف کې استعمال کړي مدرسې ته یې 2 زمن لوړلو وګوره چې کسې چې حافظ وي که نه حافظ وي ملا وي تپوس نه وکړه چې چا وایي هغه ته ته بیا یایي چې زه دې ابا مې تبلیغي ده ابا دې علم کړه نه ما هم علم نه ده کړی خو د عالمانو پلار شو ځکه چې بوډا و خپله علم کولی نه شو نو علم فضایل یې اورېدلي وو ملایان جوړ شوي نه ډېر کار وشو سره مجاهد ډېر غټ کار وکړو وګوره که روسي وطن به والو امریکا وطن به والا او بل چې کوم دا مدرسې دي که مدرسې نه وي نو ته به علم چې ته څه شی رسوې خلکو ته ته خو یې بلغ ما انزل الیک چې ته ورسوه هغه شی دا قرآن او د بیان چې هغه تا ورسوه چې دو ته زده نه وي ته څه شی رسوې دې کې جهاد ده په دې کې تبلیغ ده په دې کې هر شی دي نو دا د مدرسې چې کوم ده هغو څومره کار وکړو دا ګوره علما یې جوړ کړي دا سمندر ده چې نه وریځې اوچتېږي هغه وریځې په دنیا باندې پیلوېږي بیا دغه مدرسو نه خلک اوچتېږي بیا داسې بیا څوک په سکول کې ولګېږي هغه ځای کې د نیت مشتر وي یا په چېرته کې چې لاړلو څه دین کار به لګیا یې کوي به اوس یې دو دپاره دغه محنتونو جمع کولو دپاره دو ذهنسازۍ دپاره دو کې د معمولي چې د ګډوډ دي د موږ خپل لږ غوندې
یو خو موږ خپل تزکیه نه شوي، یو بل دا چې موږ څه ده که چا تزکیه شوې ده خپل ځان مې مطمئن ده. نو هغې وجې نه د موږ د دین ګوړه درومي نه. که ټیرونه یو ځای کې پراته وي، ټیرونه په یو ځای پراته دي، چې انجن په بل ځای پروت ده، پېټرول ټنکۍ په بل ځای باندې ډاکې پرتې دي، یو ګوړه په روډ باندې تاسو ګورئ نه به ګورئ. خو دا چې خلک خپله کې یو میکینک ته لګیا شي، خپله کې برابر کړي، تیل کې واچوي تو وړي خپله کې. نو موږ راځه په مټ باندې مې ورخوسته دین راخوسته چې دا اوس موږ نفیس کوو، دغسې نه کېږي. دې دپاره خپله کې اتفاق، اتحاد، الفت، محبت لاګي. چې تبلیغي دا وایي چې د مجاهد ایماق ورکوي، چې ما څوک حمله کوي بیا به د مجاهد ته مقتدار وي. مجاهد وایي چې تبلیغ ایماق ورکوي ځکه چې ما ته خال تېری. او مدرس وایي دغه وایي د تبلیغي وایي هغه وایي څه ده، مجاهد وایي چې دا مدرسه دا چې نه وي زه به څه خلته شم، زه به جهاد چیش دپاره کوم، جهاد مو وکړو وطن مو ونیول څنګه به زه دین نفس کوم، ما ته خو دا دین ښایي که نه. او زه خو چې کوم دا مې وارځي پلنپور رحمت الله وری کې واورو چې هغه دا تبلیغ ورته کله کله د خیري پوریزم دو هدایات کوي. د خیري څه وي دا چې تبلیغ سن لو یہ مدارس بمساز ادارے ہیں، یہ مدارس بمساز ادارے ہیں اور ہم ان کی بموں کو پھینکنے والے ہیں. چې د مدرسې چې کومې دي دا موږ ته بمونه جوړوي او موږ خپل نشته، دغه بمونه خپلو په خلکو ورغورځوو. دا ماته موږ ته علم ښایي، موږ د علم خپلو څه کوو خلکو ته یې ښایو. چې کله دا او د خانقاه چې کوم ده خانقاه والا وایي چې دا ټول دي موږ چې د نور دوی چې کله موږ په زړونو کې اخلاص نه وي داسې ځای موږ ته خو په کار ده که نه، دا ځای خو په کار ده چې په هغې کې زه لاندې څه وکړم، د خپله تزکیه وکړم چې هغې کې خبرې نه وي، په هغې کې لمونځ وي، په هغې کې اوداس وي، په هغې کې تهجد وي، په دې کې څه وي چې زه پوره لاندې د څه وخته مې زړه صفا شي. حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه دا خبره کوله خپله چې زه چې کله تبلیغي هغه باندې دروم په میشن باندې تبلیغي جماعت کې زه چې کله څه خلکو ته ځان سره زه د الله رب العالمین دوستان یو جماعت بیایم مهال چې ښه مزدار وي. خو زه چې کله بیا لوړ شو چې واپس هر څه یې موضوع په ځای باندې نه وي، هغه زړه صفا و، هغه زړه صحیح و، هغه باندې ګرد محسوس کېدو. چې کله دوبي بله یې نورې کپړې وینځي نو خپلې کپړې لاندې څرکې وي درومي، چې کله سړی بل ته بیان کوي د هغو اثر ده باندې درومي. نو هغه وایي زه به یوه 3 ورځې یا 2 ورځې هلکې لګوم خانقاه کې لګوم، هلته کې رایپور خانقاه وه، هلکې به خلک تلو وخت مې لګولو، او یا اعتکاف کوم جماعته کې 3 ورځې. خو د موږ زړونه مې نه صفا کېږي، موږ خو چې موږ نور صفا شو. هغه وایي دا چې ما دا پګړۍ چې کله کویټې ته تله هغه ته مې اغوستې وه، چې څومره ټایم مې وشو 15 څخه وشو. دا وګوره اوس دا صفا ده، ښایسته صفا ده، دا وګوره څه پته لګي په او که دا کپړه مو سره څو جوړې مې سره بدالې کړي، 15 جوړې مې سره بدالې کړي، په دې چې اوس یوه نقطه ولګوي که نه بیا په صابون او صفا نه کړي، بیا په رنګ به تر خپلې په رنګ کارډ کې باندې کله کله نسي. خو د هغوی زړونه پاک وو، ځکه په خپلو پاک زړونو باندې ګردا محسوس کوله. زموږ زړونه پاک دي نه، ځکه موږ ته ګردا نه محسوس کېږي. نو دا خو د ټول د کارونو ضرورت ده. دا تحریک ایمان تقوا تاسو نوه کار نه کوي، تو دغه آیت یایي چې دا دروش باندې راشه پورا دین تزکیه، پورا دین او خپله کې اتفاق اتحاد. موږ وروڼه یو، موږ یو بدن یو، موږ ته پیغمبر اسلام چې تاسو یو بدن یې، تاسو یو بدن یې، چې یو بدن کې یو عضو یو اندام بیمار وي ټول بیمار وي، یو ګوته خوږ ده ټول وجود سترګو ته خوب نه ورسي، ټول بدن پریشان ده. نو چې داسې تاسو خپله کې یو یې، تاسو یو جسد وحیده یې،
درېیم ته د کارونه یې موږ جسد وحیده دي څوک یې موږ سترګې دي علما وایي موږ سترګې دي موږ ته لارې ښیي څوک یې موږ لاسونه دي هغه کارونه کوي اوس لاس یې ماده که نه که زه وایم چېرې لاس څه کار کوي راکړه دا کاټ کړه لاس خپل کار ده د پښو خپل کار ده د پیزې خپل کار ده چوکیداره په باندې پوسه ناسته په خولې باندې سترګو خپل کار ده غوږونه خپل کار ده دا ټول د موږ خپل درنګ ته دا ټول د موږ خپل کارونه دي خپل کارونه مو دي دو سره خپله کې د یو بل سره چاته چې ضرورت وي تعاون به کوو خپله کې بل سره انشاءالله او چې کوم ده د دې دپاره دا موږ د محنت ده د دې محنت دپاره مخکې اجتماع روانه ده تاسو ته معلومه ده هغې اجتماع کې ضرورات ډېر وي نو موږ دا خیال وي چې د یو خو تاسو انشاء وخت به لګوئ که نه ملګري چیلې تېروي چیلې دپاره چې دا به لګوي بیا په ترتیب باندې ښه پوه شي چې دا څه یې دویم چې کومه ده موږ ته د دې اجتماع دپاره د خدمت خلکو ضرورت هم وي د هرې علاقې نه ځکه چې د هرې علاقې والا خلک په خپلو علاقو والا ملګرو باندې ښه پوهېږي اوس هغه سره رابطه کولی شي مثلا انګو والا ده هغه مولانا عبدالله صاحب پېژني یو ضرورت یې پېژني د هغه سره بېتکلفه دي چې یاره مو دا شی ضرورت ده دا شی مې ضرورت ده نو دغه کې ډېر زیات خدمت پرې لګي مثلا 10 12 13 15 خلک خدمت دپاره لګي مسلسل خدمت دپاره هغه د مختلفو علاقو نه ځکه راځي چې زه د پنجاب دي پنجاب والا چې کوم دي د کومې علاقې خال ده هغه کله کله شرمه د نورو ته نشي یله نو خپله کې د خپلو علاقو خلکو ورته یلی شي خبره کولی شي خپل حاجات یې ته پیش کولی شي خپل ضرورت ته پیش کولی شي چې مو ضرورت ده یا بیمار ده یا نمدور ده دا ټولې خبرې ولکې دا موږ ته ضرورت ده د دې لپاره کوشش کوئ چې جماعتونه د خدمت لپاره راوستئ او هغه څومره جماعتونه مخکې خدمت اوس نه شروع ده دا وګوره څوک پلونه جوړوي وګوره څوک خدای لټونه جوړوي لګیا دي اوس نه شروع دي چا څومره واس راسي ملګرو چې هغه وخت لګول دي پر رسي چې دلته کې څه کوي خدمات وکړي د لټونه لاګي اوس تقریبا ډېر لټونه به ډېر لاګي څه خو شته دي خو ډېر به لاګي لټونه به لاګي پلونه به لاګي خیمې به لاګي د وطن به صفه کېږي د کوڼې موڼې به لرې کېږي دا خپل دي بیا څه پارې ولا دي څه ټیکالې ورکول ولا دي لوی غټ نظام ده نو هغې دپاره کوشش وکړه چې چانه څومره وخت لګولی شي الحمدلله ملګري لګوي وخت اوس شته ډېر خلک چې لیکي خو بیا موږ ته بیا ضرورت شته الله رب العالمین موږ ته خپل محبت نصیب کړي دعا وکړي الحمدلله العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى طيبين الطاهرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشکرک وحسن عبادتک یا ارحم الراحمین موږ ټول معاف کړي موږ ټول ته خپل رضا نصیب کړي موږ ټول ته خپل صحیح ورکوي تعلق نصیب کړي دغه جامع کې رب العالمین د چا څه شرعي حاجات وي یا راته یې پوره کړي یا راته یې پوره کړي یا راته یې پوره کړي رب العالمین د روانه اجتماع ډېره په خیر باندې تېره کړي الله رب العالمین ډېر خلک نفع ورسولی کړي پوره دنیا کې دې فیض خور کړي الله رب العالمین آسماني فتونې وساتلی کړي زمیني فتونې وساتلی کړي یا جل جلاله د انساني د شر د انسانانو د شر نه وساتلی کړي یا الله شریر د شر نه وساتي یا الله هر فتنې د فتنې نه وساتي الله رب العالمین څومره خلک راشي ورکړي رب العالمین هغو دنیا ښایسته کړي آخرت یې ښایسته کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.